غسل کولو نه پس د منی قطره راشي نو آیا دوباره غسل کول لازم دي که لازم نه دي؟ ګوره دا ضروری مسله ده او نن سبا ډیرو خلکو ته پیښیدی شي ځکه چې کمزوري ډیره ده منی پوره طور خارج نشي په لاره کې قطره نیمه پاتې وي او هغه د غسل کولو نه پس خارج شي د غسل کولو نه پس هغه قطره راشي نو آیا په دې دوباره غسل لازم دی که لازم نه دی؟ نو ګوره مسله په ذهن کې یاد وساتئ که یو سړي باندې غسل لازم شو یا د همبسترۍ د وجې یا د بلې وجې او د دغې نه پس په ده باندې چې غسل لازم شو نو د غسل کولو نه مخکې د یا تشې متیازې وکړلې یا 40 قدم یا د دینه سیوا ګرځېدلی دی یا خوب کړی دی د غسل کولو نه مخکې ټیک شوله او اوس د دې نه پس غسل وکړو او د دې نه پس د منی قطره راله نو ګوره غسل کول دوباره لازم نه دی. دا یاد ساته. یو صورت شو. دویم صورت دا دی که یو سړي باندې غسل لازم شو او د هغې نه پس فوري طور د غسل وکړو خو د غسل نه وروسته د تشې متیازې وکړلې یا د 40 قدم یا د هغې نه سیوا وګرځېده یا د خوب وکړو آرام یې وکړو او د دې نه پس د منی قطره راله نو دوباره غسل کول لازم نه دی. دو صورت شو. دریم صورت ګوره دا دی چې یو سړي باندې غسل لازم شو د هغې نه فوري پس د غسل وکړو ټیک شوله نه تشې متیازې کړي دي نه خوب کړی دی نه 40 قدم یا د دې نه سیوا ګرځېدلی دی او د ډایرکټ غسل وکړو که د دقه غسل نه پس د منی قطره رالله نو ګوره دوباره غسل څه شو لازم شو. نو په دوو صورتو کې غسل لازم نه دی او په دې یو صورت کې چې د فوري غسل کړی دی نه تشې متیازې کړي نه آرام کړی او نه چهل قدمي کړی ده 40 قدم یا د هغې نه سیوا ګرځېدلی هم نه دی او غسل یې وکړو د مني قطره راله نو په ده باندې بیا غسل کول څه دي لازم دي. دا یو ضروري مسله وه د ملګرو سره شیر کوي چې ټولو ته پته ولګي. جزاکم الله خیر. احسن.